الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومخکنی آیاتونو کې د الله تبارک وتعالى د توحید د وحدانیت ذکر شوی او د کفر مذمت بیان کړو چې تاسو د کافرانو سره د زړه نه مینه او محبت مساتئ نو په دې آیاتونو کې د حضور علیه السلام د رسالت د اعتقاد او عقیده ذکر کړي چې حضور علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او رسول دی او دارنګه د حضور علیه السلام د اتباع د تابعداري حکم کړی دی څنګه چې د توحید نه انکار د الله تبارک وتعالى د وحدانیت نه انکار کفر دی نو دارنګه د حضور علیه السلام د رسالت نه انکار هم دا کفر دی که څوک الله مني او د الله پیغمبر حضور علیه السلام نه مني نو هغه مسلمان نشي کېدی که څوک رسول مني او الله نه مني نو بیا هغه مسلمان نشي کېدی نو په دې آیاتونو کې د الله تبارک وتعالى هغه محبت ذکر کړی دی که څوک دا دعوه کوي چې زما د الله تبارک وتعالى سره مینا محبت دی نو هغه د حضور علیه السلام د تابعداري د اتباع په غتر او ترازو کې ځان وتري چې څومره چې دی نو د الله تبارک وتعالى سره مینا محبت کوي ولې چې محبت دا خو یو مخفي چیز دی یو پټ چیز دی دا زړه نه کیږي نو پته نه لګي چې څوک څومره د چا سره محبت کیږي د دې ظاهري علامت نه وي چې انسان وسنګ پیژني دی چې د الله سره مینا او محبت لري نو که څوک دا دعوه کوي چې زما د مالک حقيقي سره مینا او محبت دی نو هغه د حضور علیه السلام د تابعداري د اتباع په غتل ترازو کې ځان کوي چې د څومره د حضور علیه السلام سره مینا او محبت کوي که څوک د حضور علیه السلام په لار باندې روان وي هغه په سنتونو باندې عمل کوي نو دومره به پر خپل دعوه کې د بچنې رښتینی وي که څوک د حضور علیه السلام په غلارې په طریقې باندې د سنتو مخالفت کوي نو د خپل دعوه کې دروغجن نه وي بلکې د حضور علیه السلام سره مینا او محبت نه وي یو بل خبره دا چې په دې کې رد راغلی دی په نصارو باندې نصارو به وي چې موږ چې د حضور د عیسی او د عزیر علیه السلام سره مینا او محبت لرو ځکه چې دا دواړه د الله تعالی محبوب بندگان دي نو گویا چې موږ د الله تبارک وتعالى سره مینا او محبت لرو نو په دې آیاتونو کې ورته الله تبارک وتعالى فرمایي کچېر تاسو د عزیر او د عیسی علیه السلام سره مینا لرئ او تاسو دا دعوه کوئ چې دا د الله تعالی محبوب او بندگان دي نو موږ د الله تبارک وتعالى سره مینا ساتو نو تاسو د حضور علیه السلام سره مینا کوئ نو گویا دا الله تبارک وتعالى سره مینا او محبت دی که څوک د حضور علیه السلام تابعداري نه کوي نو هغه دا پر خپل دعوه کې دروغجن دی دا الله تبارک وتعالى سره مینا محبت نشي کولی ولې چې د الله تبارک وتعالى مینا او محبت چې دی نو هغه موقوف دی د محمد صلی الله علیه وسلم په مینا او محبت سره قل اوایت ای پیغمبر ان کنتم کچری تاسو تحبون الله من لري د الله سره فتبعوني نو تابعداري وکي زما یعنی زما د شریعت تابعداري وکي ولې چې نور کم شریعتونه ما قبل چې مخکې کم پخواني شریعتونه هغه ټول منسوخ شوي دي اوس محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راغلی دی اخري پیغمبر دی نو تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ نو الله تعالی به تاسو سره مینا او محبت وکړي نو نتیجه یې ذکر کوي چې تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینا او محبت کوئ دغه تابعداري کوئ نو نتیجه به دا راوځي یحببکم الله الله به مینا وکړي تاسو سره ويغفر لكم معفك وبخي لكم تاسو لرا ذنوبكم گناهون استاسو کستاسو چې څومره گناهونه شوي تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ نو الله تبارک وتعالى تاسو ټول گناهونه به معاف کړي والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی رحیم مهربان دی قل اوایه پیغمبر اطیع الله تابعداري کوئ تاسو د الله والرسول او د رسول داغو فإن تولوا کچریتا سو مخواړو على طاعتهما د پیغمبر او د الله تبارک وتعالى د اطاعت د فرمانبرداري نه
تاسو چرې مخ واړو نو فإن الله پس بشک الله تعالی لا يحب الكافرین نه خوښوي کافران. اوس پر مخکې آیات کې د نور انبیاء کرام علیه السلام چې مخکې تیر شوي وو د هغوی تذکره کوي. حضور علیه السلام ته چې دی نو تسلي ورکوي چې مخکې هم انبیاء کرام تیر شوي وو د هغوی هم چې د رسالت انکار کړی، بعض خلکو منلي او بعض نه منلي. که داسې دا نصارا او دا یهود تاسو دا مشرکین تاسو نه مني، تاسو د رسالت انکار کوي، نو څه لویه خبره ده. مخکې هم داسې خلک انبیا تیر شوي دي چې د هغوی د رسالت چې دی انکار کړی دی. قل اوایا پیغمبر ان الله بشک الله تعالی چې دی استفا غوره کړی و آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و آل ابراهیم او کور والا آل د ابراهیم یعنی کور والا د ابراهیم علیه السلام چې دا هغه اولاد اسماعیل او اسحاق علیه السلام دا ټول چې دی دا غوره کړي وو چې انبیا یې ګرځولي وو. و آل عمران او آل د عمران یعنی کور والا د عمران. په دې کې د عمران نه دوه مراده کېدای شي، یو د موسی علیه السلام د پلان نوم عمران، نو د دې نه به بیا مراد موسی علیه السلام او هارون علیه السلام به وي چې هغوی دواړه الله تعالی پیغمبران او نبیان ګرځولي وو. یا چې دی نو عمران دا د مریم علیه السلام د پلان نوم و، نو بیا به مراد عیسی علیه السلام شي. ولې چې عیسی علیه السلام هغه بې د پلاره پیدا شوی مخکې په حیات عیسی باندې مکمل مدلل بیس را روان دی. نو په دې آیاتونو کې تذکره وکړه د نور انبیاء کرامو او خصوصا مخکې را روانه د عیسی علیه السلام تذکره چې نن په دې آیاتونو کې بار بار کوي. په قرآن کې د ټولو نه زیاته تذکره چې کړې ده هغه د عیسی علیه السلام ده. مفسرین د هغې وجه فرمایي چې ولې عیسی علیه السلام په آخري زمانه کې د امت ته بیا راځي، نو دا امت پر هغو سره کار کوي، جهاد پکې جنگ پکې د کفارو د غیر مسلمو خلاف. نو ځکه بار بار دغه تذکره کوي چې تاسو چې هغه وپېژنئ د هغه سره به تاسو مخامخ کېږئ، تاسو به د هغه سره کار کوئ. ان الله بشک الله تعالی استفا غوره کړی و آدم علیه السلام و نوح علیه السلام چې دته آدم ثانی ویل کېږي، و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل د عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقاتو ټولو باندې په زمانه خپله کې. ذریة بعضها من بعض په دې آیات کې رد دی په نصاراو باندې چې دوی وایي چې دوی دا دعوه کوي چې دی دا عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام دا ټول پیغمبران چې دي د دوی دا دعوه چې دا چې دی خدایان دي. دوی به دا عقیده لرله چې عیسی علیه السلام چې دی دا زموږ معبود دی. بعض به دا عقیده وه چې دا د الله تعالی زوی دی. فرشتو ته به دا عقیده لرله فرشتو باره کې چې دا هم د الله تعالی چې لوران دي، زامن دي د الله تعالی لوران دي. نو رد راغی په دې باندې چې دا خو چې دی نو مخلوق دی، دا خو الله تعالی چې پیدا کړي دی بل چا نه، د دې مور او پلار شته، نو چې مخلوق شي نو هغه به څنګه عابد کېدی شي؟ هغه د عبادت لایق نه دی. مخلوق په خپله د بل محتاج نه، نو څنګه به تاسو د عبادت کوئ؟ نو په دې کې رد راغلی چې دی نو په نصاراو باندې چې دی هغو عیسی علیه السلام ته وایي چې دا زموږ خدای دی. ذریة بعضها د اولادو بعضها بعض په دې کې من بعض د بعضو نه، یعنی دا ټول چې دی د آدم علیه السلام اولادو، بیا د آدم علیه السلام نه وروسته د نوح علیه السلام اولادو، بیا د ابراهیم علیه السلام دا څومره چې انبیا کرام په بني اسرائیلو کې راغلي دي دا د یعقوب علیه السلام په اولادو. بیا خو زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په خاندان په اولادو کې وو. ذریة بعضها من بعض دا اولادو ذریة اولادو بعضها بعض په دې کې ځینې په دې کې من بعض د ځینو نه. والله سمیع علیم الله تعالی سمیع اورېدونکی دی بكل شی په هر چیز باندې، علیم عالم دی. قل اوایا پیغمبره ان کنتم کچریه تاسو تحبون الله من الله د الله سره فتبعوني نو تابعداري وکړئ زما يحببكم الله من ابوکی محبت پکوي تاسو سره الله تعالی ويغفر لكم وببخي لكم تاسو لرا ذنوبكم گناهونه تاسو والله الله تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی. قل اوایا پیغمبره اطیعوا الله تابعداري کوي الله د الله والرسول او رسول د الله. فإن تولوا کچری مخ واړو تاسو د الله د اطاعت د رسول د اطاعت نه، فإن الله پس بشک الله تعالی لا يحب من الكافرین د کافرانو سره. ان الله بشک الله تعالی استفا غوره کړی آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و آل ابراهیم آل د ابراهیم علیه السلام و آل عمران آل د عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقات ټولو باندې په زمانه خپله کې. ذریة بعضها من بعض ذریة دا اولاد بعضها ځنې په دې کې من بعض د ځنو نه. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم عالم دی.
قل اوایا ای پیغمبر ان کنتم کچریه تاسو تحبون الله من لرید الله سرا فاتبعوني تابعداري وکي زما ولی چې د حضور علیه السلام تابعداري د الله تبارک وتعالى تابعداري ده حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایي من اطاعني فقد اطاع الله چا چې زما تابعداري وکړه نو دا غد الله تابعداري وکړه ومن عصاني فقد عصى الله چا چې زما نافرمانی وکړه نو گویا چې غد الله تبارک وتعالى نافرمانی وکړه نو فتبعوني تاسو تابعداري کوئ زما يحببكم الله من ابوكي تاسرا محبت بوكي الله تاسرا ويغفر لكم وبخي لكم تاسرا ذنوبكم گناهون استاسو والله الله تعالى غفور بخون کے رحیم مہربان دے قل اوائے پیغمبر اطیع الله تابعداری کوي تاسو الله د الله والرسول د رسول الله فإن تولوا كمخواړو تاسو فإن الله پس بشک الله تعالی لا يحب نخخي الكافرين كافران يعني من نکوي د کافرانو سره ان الله بشک الله تعالی استفا ورکړو آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وآل ابراهيم آل د ابراهيم عليه السلام يعني کور والد ابراهيم عليه السلام وآل عمران کور والد عمران عليه السلام على العالمين په مخلوقات ټول باندې په زمانه خپل کې ذریه اولاد بعضها زنی د دینه من بعض د زنونه والله الله تعالی سميع اوریدون کړي علیم عالم دی صدق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب ارحمهم وتقبل ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللاساتذه والمشايخ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم اني اعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني اعوذ بك من المغرم والمأثم نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا الله من القرآن فهم أو سمج نصيب يا الله من القرآن سر زمن من محبت نصيب يا الله فدي حاضر مجلس کی تسمى کسان ناس چلے چاسوی حاجات دی الله خپل غیب خزانه ټول کی یا الله ټول بچی انسان صالحان جوړ کی الله د وخت داعیان جوړ کی خپل دین کار چنه واخلي الله یا الله چې اولاد نشته نه اولاد ولا ورکی الله یا الله چې جوړی نشته الله ټول نیک صالح جوړ ورکی الله زمونږ ټول قرآن سره مینا محبت پیدا کی الله قرآن چې څومره حقوق دی الله د دې توفیق راکړي الله یا الله قرآن د عظیم شان نعمت دی الله موږ محروم نه کړي الله یا الله قرآن زمونږ د پاره قیامت پر سفارشي وګرځي دې څومره حقوق دی د دې توفیق راکړي الله څومره زمونږ مسلمانان دونه خپل بیمار دي څوک په هسپتالونو دي پیری په کورونو کې دی الله ټول شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي الله څومره مسلمانان چې د دنیا له تلي دي الله که زمونږ رشتہ داران دي استادان دي په حاضر مجلس کې چې تاسو رشتہ داران دي الله ټول وخی الله دې قرآن کریم د تلاوت د ثوابونه یا الله تفسیر د درس د ثوابونه یا الله آدم علیه السلام باندې توسه کوي څومره مسلمانان د دنیا له تلي وروته حسن حضور صلی الله علیه وسلم تمام صحابه کرام او ټول مشایخ ته الله دې ثوابونه ورسي اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والذكر واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين